دویمه خبره دا ده چې د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي الله پاک فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وای کله چې د ابراهیم علیه السلام رب د ابراهیم علیه السلام امتحان واغستو یو څو خبرو کې فاتمهن هغه د الله تعالی هغه حکمونه او خبرې پوره کړې الله ورته فرمایل قال انی جاعلک للناس اماما ابراهیم زما په امتحاناتو کې کامیاب شې زما خبره دی ومنله اوس زه د انسانانو لپاره امام جوړوم پیشوا الله فرمایي و ابراهیم الذي وفى ابراهیم علیه السلام هغه خبرې پوره کړې پوره الله احکامات یې پوره نو هغه امتحانات کم چې په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي ډیر زیات امتحانات ډیر زیات چون کې د اختر ورځ او د اختر نو ورځ مخکې چې کومه جمعه راځي په هغه کې خصوصا دغه نه بحث کیږي چې ابراهیم علیه السلام باندې کم امتحانات راغلیو څومره تکالیف راغلیو او دا قربانی دا څنګه شوې ده د دې څه پسې منظر نو بعضې نیم خبرې هغه خدا دي چې هغه د غټ اختر سره د هغې د بیان سره خاص دي انشاءالله که سبا ته جون و هغه به کوو د هغه نه مخکې چې کومې ضروري خبرې دي چې د هغه نه بحث وشي په دې دنیا کې چې نوم انسان دی نو په دې به ګوره تکلیف او مصیبت راځي دا زه نه یم د الله فرمایي ونبلوکم بالشر والخیر فتنه ستاسو به کله کله الله فرمایي کله کله به تاسو باندې د خیر فیصله کیږي خو دې کې به امتحان وي او کله کله به د نقصان فیصله کیږي خو په دې کې به امتحان وي الله وایي دا به زما د طرفه وي کله کله به تاسو خوشحالۍ راځي په دې خوشحالۍ کې به الله ستاسو امتحان اخلي او کله کله به در باندې غم او تکلیف راځي الله پاک به په دې غم او په دې تکلیف کې ستاسو امتحان اخلي دا دنیا ده دار الامتحان دا امتحان کور دی او د امتحان ځای دی نو دغه رنګې په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر زیات امتحانات راغلي الله فرمای احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دا خلک دا ګمان کوي چې دوی به پرېښودلی شي په دې خبره باندې چې یاره موږ ایمان راوړی سړی به ووایي چې یاره زه مؤمن یم مسلمان یم او جو بس